ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. طول حضرات شوق سره وزلي دموز ولا درود شريف واجي. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ډیر د قدر لایق حضرات علماء کرام، خصوصا زموږ د دارالعلوم حقانی انتهایی اهمیت لرونکي یو شاندار مدرس مولانا عرفان الحق صاحب دامت برکاتهم او د دې پورا علاقې د سین پورې را پورې څومره حال ځلې دینی سرپرستی د دې علاقې زلندستورې زموږ مولانا نثار صاحب دامت برکاتهم او د ټولو سختو موډونو کې او د سختو حالاتو نراتیرونکو او د خپل علاقې رهنمایي کوونکو زموږ باچا صاحب فیض الفقار صاحب دامت برکاتهم او نور علماء کرام، خصوصا تاسو د محلې محترم او عزتمن مشرانو کشرانو. زه خو یقینا اورېدو دپاره راغلی وم او څنګه چې باچا صاحب ته ورته وایم مقصد علي شاه باچا صاحب، زه اتفاقا زه اکثر مرګرو ته وایم چې کوم جنازې یا کوم پروګرام ته ونه رسم نو بس مرګې دې پوه شردي ته زه نشم را رسېدی. بس هغه څه وزرونه داسې وي چې دوه پروګرامو ته نوم راغلی نو نن زه ډېر وختي را ورسېدم. باچا صاحب سم ګپ شپ هم لګولو. محترم او عزتمندو، مونږ ستاسو په عقایدو کې یو بنیادي او اساسي عقیده ده، هغې ته وایي عقیده ختم نبوت. تفصیلات پکې ډېر زیات دي، حضرات تشریف فرما. زه مختصر خپل حاضري صرف لګوم. د دې عقیدې مقصد او معنا او مطلب دا دی چې الله کریم د انبیاء علیهم السلام کوم سلسله دنیا ته چالو فرمایلی وه د سیدنا آدم علیه السلام نه په امام الانبیاء خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم باندې هغه سلسله ختمه کړئ، پوره کړئ او تامه کړئ. د بل نوي پیغمبر راتلو ضرورت بالکل پاتې نه شو. په یو قسم طریقې سره مکمل دروازه بند نه شو. که د دې نه بعد کې چا په دروغه دعوه ولرله نو بې سوچ به مسلمان نه کوي. هغې سړي ته به هم کافر وایي او څوک چې ای په سروان هغه خلک به هم کافران وي. بلکې زموږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خو د دې عجیبه نزاکت ذکر فرمایي. ای فرمایي چې یو دروغجن په دروغو د نبوت دعوه وکړه او یو مسلمان د نه دلیل وغوښتو او معجزې ته نه وغوښته، دغې سره د هغه نه ایمان لاړو. یو بل واقعه هغې ته اشاره کوم. زموږ ستاسو د ختم نبوت ډېر لوی غړی، ډېر لوی شخصیت، الله ورته لوی بیا شان ورته نصیب کو شهادت، علامه یوسف لودانی شهید رحمت الله علیه. ای د کیس راغلو یو نوجوان قادیانی شوی، هغه ته حالات معلومول چې بچی په تاسو چل شوی دی. نو هغه ورته چې یاره په ما ډېر مهنت روانو خو اخري زه دی په دې مجبور کوم چې خیر ته استخاره وکړه. نو بیا ما استخاره وکړه، هغې کې بس ما د واقعات اوږده دي خو مطلبي خبر ته کوم. استخاره ما وکړه، بس هغې کې بیا زه هغې طرف ته لاړم. نو حضرت ورته وفرمایل چې کله تا د استخارې اراده وکړه تا نه ایمان لاړو. ولې دې کې معمولی شک شبه هم چې کوم دی هغه نه برداشت کي او نه منل کي. نو عزتمند عرض مې دا کولو چې دې عقیدې په بنیاد باندې یقینا نور انبیاء علیهم السلام دنیا ته تشریف نه وروړي، خو ولې د الله کریم فرمان دی انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، چې دا قرآن عظیم شان، دا شریعت مطهره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم شان او عظمت دا ما راوړی دی او خامخا به حفاظت کوم. صرف دا نه فرمایي چې حفاظت کوم، لازما به حفاظت کوم. نو محترم د دې به خامخا حفاظت کی. دغه څه ده کنه جی جواب راکوي کیږي به حفاظت لازما به کی. نو محترم عزتمندو عرض مې دا کولو چې د کوم قرآن عظیم شان، د کوم شریعت، د کوم عظمت والا پیغمبر او د شان والا نبی زموږ استاد په قسمت کې حضرت عجیبه فرمایلی دي. وایي زه په انبیاء علیهم السلام کې ستاسو په حصه کې رسېدلم او د ټولو امتونو کې تاسو زما په حصه کې رسېدلي. څومره عجیبه خبره ده، څومره د خوشحالۍ د اطمینان خبره ده. نو یقینا ډېره خوشحالۍ خبره چې دومره لوی عظیم الشان پیغمبر سره زموږ ستاسو نسبت راغلی. محترم عزتمندو، الله کریم ارشاد فرمایي چې د خامخا حفاظت کوم. نو الله رب العزت یو سنت او عادت دی او یو دی قدرت دی. سنت او عادت خو دا دی چې ټول نظام د دنیا
دا اول نوال تر اوسه پورې تر قیامت پورې دا د اسباب لاندې چلی ټول نظام. یو مثال صرف در کوم چې شپه ختمېږي نو هغې دپاره الله کریم نور پیدا کړي. نور د شپې د ختمېدو سبب شو او د ورځې د راتلو سبب شو. داسې نور ډېر شیزونه. نو محترمو دا قرآن عظیم الشان او دا سم دینی حال ځلې او سم دینی امور دي الله کریم دې دپاره اسباب پیدا کړي. هغه اسباب څه دي؟ هغه مدارس دي، معاهد دي، مساجد دي، مراکز دي، علماء کرام دي، حفاظ دي، قرا دي، مشایخ دي. د دې په ذریعه باندې الله کریم دا دین اسلام او قرآن عظیم الشان ژوندی او تر تازه ساتي. خبره دا څه ده کنه جی؟ اوس اخري خبر ده کوم د بیان کوم سره مختصر حاضری لګوم. اخري خبره چې الله کریم د کومې خبرې حفاظت ذمہ غشتي ده هغه د بار الله پاک اسباب پیدا کړی دي. نو تاسو ته تاسو کوم چې الله کریم دغه د حفاظت ذمہ غشتي ده هغه د بار اسباب پیدا کړی. بادشاہ سے تاسو راته وایي هغه اسباب حفاظت بکی کې ورکی لازمن بکی د چاپلان بکی یو ستر رد بدل نشي راوسته. خو عام مسلمانانو څه ذمہ داری ده. د عام مسلمانانو دا ذمہ داری ده چې کوم اسباب هغه لپاره جوړ شوي د علماو په شکل کې، د مدارسو په شکل کې، د تبلیغي جماعت په شکل کې، د خانقاهونو په شکل کې، نور سم دینی حال ځلې کوم ځای کې مسکار رواني. نو د عام مسلمان ذمہ داری ده چې د به دغه پښپنایي وکړي، دغه پښتیبان بجوړي، دغه ملاتړ بجوړي چې ځای کې چې د مخالفت کوي. مخالفت خو ډېر لوی بدقسمتي ده. الله و دغه بدقسمتۍ نو ساتي. د علماو خلاف خبرې کول، د مدارسو خلاف خبرې کول، د خانقاهونو خلاف خبرې کول، د تبلیغي جماعت خلاف خبرې کول او د مجاهدینو خلاف خبرې کول، د جمعیت علماء اسلام خلاف خبرې کول او دغه د عالمي مجلس تحفظ خدمت نوبت خلاف خبرې کول. دا خو ډېر لوی بدقسمتي ده. الله و دغه بدقسمتۍ نو ساتي. نو موږ زموږ ذمہ داري څه ده؟ بس دا اخري عرض کوم زموږ ستا ذمہ داري دا ده چې هر قسمه دیني حال ځلوي علما دغه مشري کوي. نو موږ تاسو به دغه د علماء لمن منسو دغه ملاتړ به جوړیږو او حسب استطاعت حسب توفیق بس کو هغه سره تعاون ساتو. او الله کریم موږ ته ارشاد فرمایي یا ایها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اے مؤمنانو، اے مؤمناتو تقوا اختیار کړئ، د الله نه ویریږئ او خپل ژوند مسنګ تیروي، خپل مقصد بسنګ حاصلوي، الله بسنګ راضي کوي، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اتباع بسنګ کوي. وكونوا مع الصادقين. صادقین سره زموږ ډاکټر صاحب فرمایل شیخ صاحب رحمت الله علیه چې په دې وخت کې علماء کرام، طلبه کرام، حفاظ، قراء سم دینی شوبې دي د دې کې کار کوي خلک چې دا چې کوم صادقین نه وي، دا اولیاء نه وي. دې زمانہ کې نو به اولیاء او صادقین به نور څوک کېدل شي. په خبر پوه شئ جی. نو اخري عرض مې دا کولو چې هر ځای کې په هر میدان کې موږ د علماء لمن نیسو. دا ډېره عجیبه خبره ده چې امامت کې امام پسې زه روان یم، مولا پسې، په جنازه کې د مولا پسې روان یم، د ماشوم په تربیت کې الف با تا اسانه د قرآن ناظرین تر علم ښودلو پورې هم چې کوم د عالم پسې زه روان یم. سم دیني امور هغې کې زه عالم پسې روان یم او دنیایي کې مې خبر راشي لکه مثلا سیاست وغیره وایي د مولا دې کې څه کار دی. نو محترمه عالم چې کوم دی کوم علم کړی که نه جي کوم علم یې کړی نو هغه د قرآن حدیث په رڼا کې د دنیا په ټولو امورو پوهېږي، د آخرت په ټولو امورو پوهېږي، د مذهب په ټولو امورو پوهېږي. داسې یو خبره بني چې عالم په هغې نه پوهېږي. نو په کومو خبرو چې ته پوهېږي د تا نه زیات په هغې باندې هغه نور زیات پوهېږي. نو دې دپاره عرض مې دا کولو چې د علماو لمنه به نیسو به که به نه نیسو. بعضې ځایونو کې به نیسو، بعضې ځایونو کې به نه نیسو. داسې خو نه ده که نه، هر ځای کې د علماو لمن به نیسو. مونږ مثال د ړندو دی او د علماو مثال د بیناو دی. دا سترې چې کوم دی روشنې دي، رڼا واله دي، نظر واله دي. همونږ مثال د ړندو دی. نو علماو پسې چې روان یو الحمد ته ډېر اطمینان دی. زموږ چې څومره اکابر مشایخ په کوم میدان کې دي هغې پسې په پټو سترګو روان یو او ډېر اطمینان دی راته. نو دغه رنګ ستاسو د محله کې زموږ باچا صاحب چې کوم همت کوي د قاعدې په شکل کې، د ناظرې په شکل کې، د حفظ په شکل کې، د مشکات شریف د درس په شکل کې، یقینا دا ستاسو زموږ ستاسو خوشبختي او خوش قسمتي ده. الله دې سره موږ ته ملګرتیا په دنیا کې او په آخرت کې تر ابدالآباد موږ ته د دې سره ملګرتیا او جوړښت او د دې سره تعاون موږ ته نصیب وګرځوي. جزاک الله خیر. که څه خبره مې زیاته کړې معافي غواړم. الله مو ډېر خوشحاله کړي.